تباہ او غرق او هلاک به په دغه ورځ باندې صرف هغه سړی چا چې د دنیا ژوند په دې کې تیر کړی چې زه د خدای په ټوله خدایي کې د دې زنه خراب خطرناک ټکی بل نشته. دې زه ټکي ته تاسو وګورئ، که خیال وکئ بعضې وخت کې مونږ خبرو کې دا وایو چې کېنه چا سره خبرې کوي، داسې وایي که نه وایي؟ په دې کلو کې تاسو خو د کلو یې ملک صاحب ناست دي، خان صاحب ناست دي، یو سړی خبره چېرته غلط کړي، کېنه د چا مخکې خبرې کوي لګي، داسې وایي که نه وایي؟ دا چې وی چې د چا مخکې خبرې کوي د ده د پلار او د نیکه کور وران شو، د ده بیړه تباه شوه، لکه چې په یو ټکي الله پاک د شیطان بیړه تباه کړې ده. شیطان څه پیدایشي شیطان نه، شیطان معلم الملکوتو، ملائکو له به په ټال باندې سبق ښوده چې وررسېدی به نه شو نو په ټال باندې به داسې تلو راتلو سبق به ملائکو ته ښوده. دی معلم الملکوت، دومره لوی مقام یې. 6 لکه کاله یې د خدای عبادت کړی و، 6 لکه کاله یو ځای داسې نه و چې ده د تندي نه و ویستی، یو ځای دی په ملائکو کې ولاړ. نو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، الله وی ما ویلې ملائکو ته چې اسجدوا لآدم، د آدم ته سجده وکړه، فسجدوا، ټول ملائک ورته په سجده پرېوت. زمونږ د عمل چا پوښتنه وکړه چې د الله نه سوا بل چاته سجده خو جایز نه ده، آدم علیه السلام ته ولې ملائکو سجده وکړه؟ اوس مولاګۍ غوندې به وي، هغه به داسې وایي. نو د الله نه سوا بل چاته سجده روا ځکه نه ده چې هلته د الله حکم نشته، دلته خو د الله حکم، دلته نه سجده کول کفر و. په دې خبره پوهېږئ؟ غیر الله ته د الله حکم نشته او آدم ته د الله اذ قلنا للملائکة اسجدوا، پرېږدئ ورته په سجده، چاته؟ لآدم. نو فسجدوا، شیطان ولاړ پاتې هغه ونه تپوس ته وشو چې تا ولې سجده ونه کړه؟ اذ قلنا، څه وخت چې ما تا ته وویلې تا ولې سجده ونه کړه؟ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، ما چې تا ته امر وکړو چې سجده وکړه ولې دې ونه کړه؟ شیطان په جواب کې ورته څه وایي چې قال انا، زه او ده ته سجده کول، خلقتني من نار وخلقته من طين، زه دې د اور نه پیدا کړم چې پاک شی دی او دې د خټې نه پیدا کړی، نو زه خټې ته سجده وکړم خدای ته. الله ورته وایي تا دا زما په مخ کې انا ولې، دا زه دې ولې ولې؟ فاخرج منها فإنك رجيم إن عليك لعنتي إلى يوم الدين، اوزه زما د رحمتونو جنتونو نه تر قیامت پورې مې لعنتي او تباه کړې. په یو چې انا، نو ګوره ډېر خیال ډېر اوس دا روجې نیسئ، نو د روجو ټیپر په خلکو مه خرڅوئ. ته پوه شو چې کور کې یا په ښځه نیغ نیغ کېږي چې روژه مې ده، یا په زوی نیغ نیغ کېږي، یا په بل چا بهر خلکو باندې نیغ نیغ کېږي چې شیخ سنت صاحب روژه نیولې ده او په حرام کې. دا ستاسو منځونه، دا ستاسو روژې، دا ستاسو تراویح، دا هر څه به په قیامت کې په دې مخ درویشي، په دې مخ رکش وړه جی ما منځونه کړي دي. دا زما خبره نه ده، زما د کور خبره نه ده، دا د پیغمبر خبره. منځونه مې دا منځونه دې دپاره کول چې خلک راته ښه سړی ووایي. دا منځونه څه دپاره کول چې خلک راته ښه سړی. بجلیګر ملا به پیش تا څه کړي دي؟ ملا صاحب جی ما به تقریرونه کول، جلسې به مې کولې، دا چل به مې کول، غوړې زیړې خبرې به مې کولې. زما د هر څه به هم زما په دا مخ راوویشتي
چې تا دې دپاره نه کول تقریرونه او وعظونه چې خدای پې راضي شي، تا دې دپاره کول چې خلک راته لوی ملا ووایي، خلق راته ښه مقرر ووایي، ښه واعظ راته ووایي. او بدل دنیا کې خلاص شوی دی، آخرت کې ته دي. زما په خبره پوهېږئ؟ آخرت کې ته دي. دا هر څه به په دې وخت درنشي. معامله عزیزانو هغه د ظاهري عمل نه ده، معامله د زړه ده. چې آیا دا مونځ ستا په زړه کې په کومه اراده کړی دی، دا روژه تا په زړه کې په کومه اراده نیولې ده. که هغه د زړه اراده ستا د روژې متعلق واقعي د خدای رضا وي، نو خبرې اجر یې څه دی؟ اجر یې څه دی؟ د روژهدار سړي د خوله کې ماسپښین نه پس، غرمې نه پس وږمه غوندې پیدا شي، سوړ بوی غوندې په دې خوله کې پیدا شي، کېږي که نه کېږي؟ اوس د دې بوی هر عادت تا د هلاکت او د تباہی جوړي. دا موټروی چې کومه جوړه ده پېښور نه پنډای پورې او پنډای نه لاهوره پورې، پیغمبر ویلې صحابه ته، ما تاسو ته یو ټکی کړی چې خبره ټوله د زړه ده که د بل ځای ده؟ د زړه. صحابه ته ویلي چې یو داسې سړی درته وښیم چې نه مونځ کړی، نه روژه نیولي، نه حج کام تکمیل کړی دی د دین په 23 کاله کې. ټیک شو. بیا دا درته یاد دي چې د خلفاء الراشدینو خلافت څو کاله؟ ابوبکر نواله تر حضرت علی پورې په لاسونو سپولو او په پښو پرېوتو. چرته دا غرور در کې رانشي چې ځان ته ووایي چې ځکه چې میجارټي سره خو سړي کې غرور راځي که نه راځي؟ دا غرور در کې رانشي چې ځان ته ووایي چې زه او پیر صاحب که کله دې وویلې ځان ته چې زه، نو داسې به شي. مولانا اشرف غني تانوي رحمت الله علیه په دلی کې تقریر کولو او 3 قسم ہے اوپر چی واللہ باللہ سمت اللہ، مجھے خدا لا یزال کی قسم، ایک بار اللہ کہنا دا زمان رشن شو پا اللہ اللہ ویلو باندے او تا یو رضی منوی چی زمان بندی زدائم. نو آواز ورطا بیاو شو چی گفت اللہ تو لبیک ماس، گفت اللہ تو لبیک ماس، وی نیاز و شور و دردت پیک ماس. او بی بی داستا اللہ جدی دا زما لبیک دے، دا تچ اللہ ہوئے دا زما لبیک. کہ زما توفیق نوے، زما توفیق نوے نستا جبی با پنی مشپا کے اللہ ویلے تولا دنیا او دبر صدا او تا اللہ اللہ وے پخپل ذات میں دی قسمی حاضرم در توایا چوے. تاسو خیال را یو زلا اللہ ویل دا د دوارو جانو د نعمتونو نه بهتر، بجای د دې چې مونږه نور خبرې کوو یا ګډې وډې وایو، نو بس جبه په دې عادت کې چې الله الله الله. ما تاسو ته تیره جمعه ویلي چې د موسی علیه السلام ګډ ملکونه د هغه خلقو سیټو چې کومو خلقو کې د ملک درد او د قوم درد پکې و، دوی له پکې دعوت ورنکو چې راشي په دې رائے کې تاسو شریک شئ. ولې؟ وی ښځه حق نه لري چې هغه په پارلیمنت کې
تی په خپله په ټیم پوه کړی نه یې مونږ خو چرې په اذان روژه نه ده ماته کړې او بیا زمونږ د دې ملک اذانونه سهار وګوره چې دي څه وخت غوښې په سر کې چې څښا غوښې په سر کړې نن راته یو سړی وایي دکان کې زمونږ دکان مخې ته دغه ولاړ دي دا ریړو والا دي دا چټنیانې او دا اچار مچار دا ما ته وایي چې یاره جي دا ټوله بیماري